الحمدللہ وحدہ. صدیق مولوی سے مختر ایسے کہنا یار اللہ دی عزت کہو ولی مگننگار خلق ہوندے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقى. صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دماغ محترم مدینہ جانان مدی درود شریف ہوا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. دماغ محترم کوشش بدا کو چیویش ناستو چی ودن یو کوشش به مدعی چی دال تا ناستو چی کور چی نوی ناست تو ای دادی چویلا چی دال تا ناست. یو دکان تا زوارغلن دا دوافتی سر چی دوی میں جندے اخیستل بیا گولی راکڑلے 35 روپو ما 100 روپی ورکڑلے دے واپسی 15 روپی راکڑلے. بہت تیر شیرین گولی چور دی ویلے 35 روپی مالدہ دی چور رکھ ویلے 15 روپی مال نوٹ میں 4 وال در ہوئے 50 وال دے رہا ہو ملنا یارا 100 وال میں در ہو ویلے نا جی 50 وال دے رہا ہو والدہ سے کیا چورا خو ملائے مال ملائیں کا بلائیں 100 وال نوٹ میں در کڑا ہو ویلے آجی چکا مال تیو گور دا ما نوٹ پلش کی نغشتے آئی وہ طرف تا بپری انغشتے بھائی معمولی وہ طرف تا بپری جیب چیو گورا چی وی کتل ویل یار جی رشتہ د زدر وغزنه د بلا مړی مې مغز وای ګرځولې د بلا مړی پیژنو نه د بلا مړی سیټ ته ور سره ناستو چوک ګل پاڼه ورته چوک ګل میوه ورته چوک زیشان ماشوم ور سره ناستو ویل دغه مې جی مغز ګرځولې دي کان ملا چا مغز تا ګرځولې دي مې له موږ سپیرا کوي ها ملول مغز دی ول ګل له ګرځول چ وسلل ویڑ جی خو 75,000 روپی دیر سرا پا 1,10,000 باندے موٹر سیکل دا موٹر سیکل نگواری وصلان جائیو سرا ورطای چه مرکڑی خدای واجاق ماتا نکو ملکو دا وسو جی رنشنتے دا سرا پیسے مروالی بہرحال دماغ محترمو چی دالی نوی ناس دالتا ناس تو بے انشاءاللہ خبر سمجھ چرا جی. دماغ محترم و خاکسار سے او فرمیلا چی دا بچی حافظان سلی دی دا پخپل ندی حافظان سلی دوسرا چا محنت او مشقت کڑی دا او چا دکشی تا لیا کڑی دی ستڑی ور سر کڑی دی چی آمور اپلار دا. دماغ محترم و مجلس دا حفظ دا بچی حافظان سلی دی کارداو چی مرد قرآن کریم فضیلت بیان کرے وا خود یو مضمون ارتا چیش للیا مولوی سے ابناس تا آبا دے قرآن کریم فضیلت دے حافظ فضیلت بیانی دماغ محترم دین بای لوی فضیلت دا حافظ کم کے دلیسی چی محبوب کائنات فرمائی چی قبر بد دے وجود نو خوری 14 سے کسان دی چی قبر بید آغا وجود نخوری دے عالم وجود با قبر نخوری دے حافظ وجود با قبر نخوری دے شہید وجود قبر نخوری چی کم سڑے محبوب کائنات
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې ډیر درود شریف وای داغه وجود به قبر نه خوري. او کومه زنانا چې بچی سره وفات سی، فرق یو زنانا د بچیا یا بچی کیره ده اور سره وفات سی، دایګه وجود وای قبر نه خوري. نو د امام محترم دا زیات فضیلت د حافظ د پاره ده. او بل یو صحابي فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صلی الله علیه وسلم ونیول ورته ویلای راجا وعدال ته چینه د خلکو ته سبق ور شوا او زده کوي. د امام محترم دا هغه مدرسه دا هغه کسان د محبوب ته نسبت ته چې محبوب د لاس نه نیولې دي. د امام محترم دین بلوی فضیلت کوم کې دلاسي چې دا علماء ته د کښلی محبوب پر رفات باندې دعا غوښته. دا رفات الہ العالمین درشکاره کی پر رفات باندې دعا رات کیږي. نو الہ العالمین مور ولا چې څوک ورغلی دی خدای دې بار بار ورولي. د امام محترم محبوب فرمایي اللهم اغفر للمعلمین وبارك لهم في كسبهم ومعاشهم وأطل آمارهم. الہ العالمین استاجان او بخشی، الہ العالمین روزی چے برکت واچا، الہ العالمین عمر اوجد ورکی. محبوب کائنات علماء تا پارفات باندے دعا غشت دا چلاس مبارک دا محبوب کائنات وی، ورج دا عرفات وی، جا دا عرفات وی. محبوب دعا غواری نو د دې دعا قبولیت چې محبوب دعا فضانو ته دعا غوښته ده. نو الله پاک جل جلاله لوی فضیلت ورکړه. نو هغه والدین هم قیمتي چې چا بچي حفظ کړه، هغه علاقہ هم قیمتي او استادان هم قیمتي چې چا د لاس نه د حافظان جوړ سلی دي. دما محترم تاسو اندازو کو سوچو کو یو قرآن کریم دا، یو دا قرآن کریم دا ما سوا نور کتابو ندی. قرآن کریم ویلو باندې اللہ پاک جل جلالو اجر ورکی، اللہ پاک جل جلالو دنیا چکشل والا ورکی، اللہ پاک جل جلالو پاخرت چکشل والا ورکی. دا نور کتابو نو دا ویلو سرا دنیا زندگی بد جوڑی خو لازمی ندا. نور کتابونه چوائے دنیا زندگی بد جوڑی خو لازمی ندا. قرآن کریم یادولو سرا، قرآن کریم علم سرا دنیا زندگی بد جوڑی او آخرت بد جوڑی او دا یقینی دا. دا نور کتابونه علم چوکے دا یقینی ندا. قرآن کریم وال چوکے دا یقینی دا چی آخرت بد جوڑی دنیا بد جوڑی. دماغ محترم ہو نور کتابونه خو تاسو پیژنو کنه. اوس مو په 10 روپیو نات خانانو جګر شین کړل، کور ودانو وای د محبوب ناته 10 روپۍ چیرې زر 500 والدا سے ورتر ولو چې یار جګر شین چې محبوب الته خوشحالي دي چې د ما نات ویلا او دا خو صحیح د ما عاشقان دي. د ما په نام باندې سرو موقع کراغله و سرونه به شندل، نن د پیسو موقع د 2 پیسې و شندل. تاسو هغه چې څنګه هغه نور ته وري هغه الله سره روپۍ مو دا سی ولی کې جاز مور جوړ کړی دا. د امام محترم زکریا سے بو تبلیغ ته خطلیو کنه فضائل اعمال وال زکریا سے رحمه الله تعالی چې محبوب زیارت توجیدا سے جیب تلاس غټ کړل. روزه مبارکه ته چې ورجه روزه مبارکه ته نو سنت طریقه دا چې اول صدقه وک بیا د محبوب سلام ته ورجا. نو چې دا سے جیب تلاس غټ کړ 30,000 ریال و پچای صدقه کړل. چورا زبما باسا 30,000 ریال صدقه کړل چې د محبوب روزه ته ورتل. د چا سلام ته ورجه. نو د امام محترم چې واسطه رسیدي بیا د خرچه زیاته کوا. ابل سره خو چا ما شو کو سره حساب کړه دا غزه هغه سره خو حساب نه کیا. اچھا چیرته محبوب جا راځي بیا د حساب سي ناغه جا خو لکان یو کسره لسه د والدینو باندې نن سبا ما ډیر زړه خوري. دته چې خاکسار سبدا سي یو رباب وجه غولدا سي تارونه و چړل دا اوس والدین نه دي.
په خدای قسم زړه مو په پرې کېږي، زړه په د مور او په پلار مو زړه پرې کېږي. د چو جمعې سر چې یو کس رالی سپین ږیری سړی ده، جمعې بیان ته زړه نه و چې سړی دی په زړه باندې سلی مر سپین ږیری ولې زاړې ویله جي زوی مې ده دوره تعلیم مې په وکړلی، اوس ماسپین د لمانځه پر مور سره په جای نماز باندې چه لانجه سله. جای نماز پیژنه کنه مسله ورته ووایه، په دې باندې لانجه سلله. وای ما ورته ویله چې بچیا اوس مور دې دا چې کوې دا مور ته څه وایې؟ وای ما پسې جي چاډر واخیستله په طرف د جومات ته جندر ګډ سله. وای چې ته جومات نه روزې اور به وینې در باندې ته یې کوم. سپین ږیری پلارو 14 زوی پاس هو چاړې پسې راخیستې وه. ما داسې له سترګو نه اوښکې ورته ولاړې مال مشره الله پاک جل جلاله دې هدایت وکړي. وایي جي که جمعې لمانځه چې مال زه به جمعې لمانځه چې خبره وکړم مجلس به وکړم د مور پلار حق په بیان کو. خو د دغ تعلیم مال اثر دا ده، د انګریزي تعلیم اثر دا ده محسوس کوو ما خپله کړی ده. او زه او دا څه چې یم د خدای په کور چې یم او دس میسته او د خدای کور ده. دا دینداری چې مال ما سکول ویله سکول دوران چې که زه قسمه قرآن و که حانیس به نسه چې ما ته به د سکول وال نه بغیر بل د انسان زوی نشکاره کېدلی او ما ملا خو به د دې معاشرې ما ته کنې پلار مې عالم و ملا به ما ته د دې معاشرې فرد نشکاره کېدلی چې دا د معاشرې چې مقام دغه ملا ته سته ده که نه. دا چې سکول زمانه چې څه معلوم چې ما سکول ویله نم لسم چې په ما باندې دا اثر و. پلار مو مولی نیکه مو مولی مور مو د ملاک بچی وه انه هر لوري خو په مور باندې د سکول دور اثر و چې ما ته به د سکول والو بغیر بل انسان په انسان نشکاره کېدلی او د ملا به د معاشرې فرد نه تشکاره کېدلی. نو دا د دغ تعلیم اثر دا ده چې دا کس به بیا دبی. زه سن 99 په پرایویټ سکولانو چې دا 2015 ده. والد ته مو دی الله پاک صلی جنت ورکړي. وای بچیانو حکومت نو قریبا نه کو کنه حق په مې نه در بخښ. دا الفاظ چې وفات کېده دغه الفاظ چې بچیا حکومت نو قریبا نه کو کنه حق په مې نه در بخښ. الحمدلله حکومت نو کرینه خدای ساتلی. پرایویټ دا 2015 ده. دا 13 کاله ما د سکول چې استادي وکړله خو ما یو داسې شاګرد نه کړی په چې جوړ چې هغه دبنا کړي. نو ما ورته ویله چې دا د بچي اثر دا د سکول دا ورشي چې د پلار چې مقام نسته ده. او اوس دا تحریک شوري ده چې مور نه ده پلار نه ده. دا تحریک شوري ده لکه د نورو په انګریزانو ملکو چې 13 کالو زړکی سي نو پلار پرېږدي مور پرېږدي. وہ د تا په ملک چې دا تحریک شوري ده ته لږ ډېر په پوه سه خدای عقل در کړی ده سمجھ در کړی ده چې مور نه ده پلار نه ده او ډېرې نوجوانه طبقه په مخ باندې اخیستې ده. نو دماغ محترمو قرات مقابله و دا خو دغه قرات مقابله و یو کس د سپین ږیری ریړۍ چلی مخ ته سلی ورته مال ولې مشره څه چل ده؟ وایي زوی مې د پیسې غواړي موټرسایکل کې چیرې بله مړي سره اخته ده. وایي 80,000 مې ورته جوړي دي 60,000 روپۍ نسته. نو وایي چې ابا ګولۍ به دې خوري لا به 60,000 پیدا کړي. نو ما په دغه والدینو په خدای قسم دوره ترس کېږي دوره زړه مې په خوږېږي چې د زړه مې پرېسي چې نوجوانه ته کوم طرف ته روانې خاکسار صاحب غوندې چې دا مور په ځمې چې ته سورولی د پلار ډاکټر ته وړی د پلار د تا علاج غم کړی د تا مړۍ غمې کړی د تا کپړې غمې کړی مور ته په هر صورت باندې د یخ او د ګرمي نه بچ کړی شپه یې ویښه در سره تېره کړې ده مور د یو طرف ته پلار دی سر نن ته د دغه مور او د پلار دشمن جوړ سلی نوجوانه دا ولې دا د چا اثر ده دا د کوم سبق اثر ده موږ دا نه وایو چې دا سبق مه وایو سبق وایو خو اثر یې داسته ده سر سید احمد خان چې د علیګړ کالج جوړو
په اخر عمر چې د زوی و سید محمود له خپل کور نه وباسله وی باسله سر سید احمد خان بل چا کور چې وفات سله جنازه کفن دفن انتظام بل چا وکړه او دا تعلیم یافته بچای جنازې ته نه راغله مفتی زین العابدین سے رحمه الله تعالی د تبلیغ وال مشر دالی کلی دی وازه په وی علاقې باندې تل دو زمن دی یو زوی پلار تسرور مالشته بل پښه ورټینګي ما ورته چې بچو څه شي کو وای موږ په مدرسې چې طالبانو پلان کوي مدرسې چې طالبانو وای دا د علم اثر د چې د پلار خدمت کوي نو د ما محترمو په خپل بچو باندې د قران علم کو خپل بچو ته د قران تعلیم ورکو او سره وای ضرورت ته دا د مقصد ته د خپل تربیت په خپل انداز باندې د بچو تربیت کو لا اول نه مور ورشاول اول نه پلار ورشاول اول نه خو اخلاق ورشاو ذوالفقار سیب لیکلی دي چې زه یو ځای جاس چتلنو نو ما سره په سیټ باندې یو انګريز وا ایګه سره یو وړوکه معصوم بچاو تربیت پورې درته ویله ما خپل کتاب کتل خوراک ما تراوړه خو ماغه خوراک نه کوله ځکه چې بار ملکو چې وای د خوراک چې پته نه چې حلال ده که حرام ده وای هغه بچیا وړوکه معصوم بچیا ده هغه زنانه ته چې خوراک راوړه وریجې دي چاول دي پچې نه هغه مور یو کاشک وخوړله اوس هغه زوی کاشک ته لاس راچوله مطلب دا ده چې ما ته خوراک راکوه وای مور کاشک ډک کړله بچی ته په خولې باندې ور کړله چې بچی هغه وریجې وخوړلې نو مور ورتای چې سے تھینک یو سے کہو تھینک یو آپ کا شکریہ بچیا وریجې دی وخوړلې اوس دا وای چې مورې د تا شکریہ ویل چې ایګو ویلا تھینک یو ممی تھینک یو ویل ایګنه ورستو بیا مور په خوراک لګیا دا بیا زوی کاشا کوړه چې ما ته راکا بیا زوی ته ورکړل بیا ورته چې سی تھینک یو بچیا وای چې تا ته د خیر شکریا دا وای چې 30 ورته 150 ورته مور د بچی ته خوراک ورکړل هر ورته دا ورته چې بچیا وای شکریا چې مطلب چې مور ما بچیا تا سره احسان وکړ نو ته ما ته وای چې خیر دی درته ویل چې زه حیران سلام چې چیرته یو غیر مسلمه او د بچی په دغه انداز باندې تربیت کول نو د ما محترمو د بچی خولي انداز باندې تربیت کولی موږ خو تربیت له اول نه پښکنجاو باندې شو لا اول نه په بیکاره خبرو باندې نو دغه نه بګیله چوکه بهر حال د ما محترمو د والدینو حق په باره چی محبوب کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پیزنو خوې کنا ګورو علی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته نو راغله چې پلار وفات چې چپ شو بده باندې فرق کته تاسو موږ کو نه پښو بده پیدلونو مور وفات سره په یوه موقع باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رضای مور راغله بوډۍ و سپینساره و صحابه ته فرمایي وې زه د محبوب مور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته جی داسې و مشر شزه د وای چې د پیغمبر علیہ السلام مور ته لره ورغله پیغمبر علیہ السلام ته له ز پلان کوي چادر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل کړل په خپل لاس باندې شودې په ور کړل د ما محترم د مور حق یو کسو اله غوږ نسا چې چمورو پیژنې چې پلارو پیژنې د ما محترم دار لسکالا د په سعودي عرب چې تیر کړل چورا د مور پلار یو زو شو تربیت ورکړل شو سکولې پویلا د زوی نو کرسله لاهور ته شفت سره لاهور چې بچی باندې بچی نو کری کولم مور پلار د پیسې به ورتر سوله بوډاګانو د شجه سره التاسته دله اګه بعد سعودي ته لاړل دیارلس کاله الته تیر کړل دیارلس سم حج و چې حج کوله عدت دستر ګنوش کې روان دي شاته یوس پنځیرا سره د پسوتای بچیا ولې زاړې
ورته یې سې ځان ورته نه ولې زاړې ورته چې دیارلسم حج مې د چې زه کوم اما ته هر ویر ته په خوب چې دا راځي چې حج دی نه ده قبول چو حجونه یې کړي وو 14 حجونه په هر حج دا ورته ویل چې حج دی نه ده قبول بوډا سپین ږیری ورته چې بچیا کوم جی پاکستان چې پلان کې علاقې تیله مور پلار دې ستدي ورته هاو څنګه نور څوک استا وای نه وای په صحت سو ورته نه بوډاګان دي مور می بوډای دا پلار می بوډای دا خدمت وال ای چوک نو ورته بچیا معلومی دي داسې لکه چې مور پلار درنه ناراض دي پته دې نه دا کړي وای نه پته مې نه دا کړي وای بچیا دا خو دې دلس کړی دي چې 14 نور کې اور سره یو حج دې نه دا قبول لا مور پلار راضی کا د چې طواف زیارت وکړه کور ته لاړه شوجه ته ویله چې بس ما کاغذ راخله زلانه او تله چیرې دی ورته له پاک چرته کې پاکستان ته لکه خاکسار سے بو فرمایله کنه چې ورته چې غوسه مکوا شوجه ته په پلار ته وایي چې غوسه مکا شوجه ورته ببر اسلله تاسو موږ ولې ببرېری کنه چرته ببر سیم راځي چرګه غندې ټول خدای خو دې چاته شجه نه کی ببر اچي ببر اسی کنه بیا سره ټینګې جو لکه ټپ چې شجه ورګړي کنه بیا دوانو نه پاده خو کا شجه شهر ته ودر ځولې ورته له شجه لان دی چې چوای لان دی د ما محترم غوږ ورته نيسا چمال دار اغله پاکستان تراغله خپل شهر ته چې کوم جو ویږي تراغله نو یو 12 کالو بچاو پوښتنه چې وکړه چې بچا دالته پلان کې سړیا او پلان کې شجا ورته له هاو یو ذلیل زوی او 12 کالو ځن کې ورته وای و یو ذلیل زوی او زړه مور پلار پوری شدي دی اوای سعودي ته تل د خوندونه لټي سزا بوتلې دا وای هغه پلار وای مرسله امور وای غریبه موږ خدمت کو موږ غوندانو مور فالج والے د الله سال 6 سال پستر ګوړاندا ای چاند مې کار نه کوي دویلا چې ما پزړه خو التا دازو کو چې پلار خو دې مرسله دا وې چې کور تران زمي موسم وو مور مې دروازه خلاص او زنجیر ایګلوري نه واله ولې چې دا ورته راتله نسله المرته غوندان ور باسله والو ټاور ته ډکه پرتا و ګلاس په باندې وو وای ما دا سي غله ور خلاص کړل ویل چې زه اوس غله داسې ورورو ورځي د مور مې چې ودا داسې نه چې ویشسي وای زه غله جنګ چې کش کړپ نه کوم مور سر ته ودرېدل غوږ ورته نيسا د مور مینه ته ګوره چې تا ته چور مینه دردا تبه بل چا مینه پار مور لکاو چې ونچه ما ته معلومه بل چا مینه پار مور لکاو چې ونچه بلچا مینه پارم مور ته غسا ورته بلچا مینه پارم مور لپشه ونچه بیا ګرځه په کور چې ګرځه زده پیژنه نو جوانا زده پیژنه وازه مور ته ودرېدل نو مور مې لاس کا جدي پشه کا جدي سترګې باندې ویني نه خو چې په مټ کې وای جان سره داسې کړی دی خله کوجی چوای وای ما داسې غوښ په ټیټ کړل وای دا وای چې الٰه العالمین ما په د ټول کائنات چې یو زوی دا الٰه العالمین ټول کائنات چې ما یو زوی دا الٰه العالمین بل مې چوک نستا مسافر د شجه سره تل خدایا زمړې ځم یو ورخه مې د زوی راولې چې زه چپ کا اما په خپل لاس باندې قبر ته واچ د ما محترم داس نه وای چې د زوی مې شجه سره تل د ته تبا کې مور د مور داس نه وای چې ته برباد کې د ما محترم تا مور نه پیژنو مور مو بیا پیژني و الٰه العالمین یو زوی مې دا بل مې چوک نستا خدای ته خو یو تراولې زمړې چې چپې کا
او خبر ته مې په خپل لاس باندې واچوي وایي چې مور دا اوښ کې داسې په د مخ باندې راغله بوډۍ مشره ښځه وه دی به چې اوښ کوي خو دا زړه کې لاس یې داسې نیولی دی دا ورته وایي نه هم ده داسې امی میں آ گیا امی میں آ گیا مخ یې مور ته په خولې باندې ور ټیټ کړلی چې مور چپوله دی ما محترمو مور یې روح پرواز وکړلی د مور سونډې د زوی په مخ باندې دي او روح یې پرواز وکړلی دی ما محترمو بیا که دلته دا ډېر زاړي چې مور یې چمې وکړل بیا خو سلی و دی ما محترمو نو د ما محترمو مور د خپل زوی سره دوره مینه په دغه انداز باندې چې په اخر چې وایي چې خدای یو ور خو ته راولې چې زه ووینه او تا بیا د مور دا عزت قدر پاته سي چې دا درته یم چې که چې د میندې له کوچیو چې کولې سلی دي پلارو ته لاسونه ور مات کړي سوي دي پلارو نه په مخ باندې والی دي د ما محترمو یو بزرګ مالک ابن دینار رحمه الله تعالی حج ته تللی و چې مور د نه ناراضۍ نه د تبلیغ قبلېږي مور پلار چې کوم وي نه د تبلیغ قبلېږي نه د جهاد قبلېږي نه د حج قبلېږي نه د لمونځ قبلېږي نه د روزه قبلېږي هېڅ شی اسې ټانډوسه لګیا یې تس والدین اول راضي کا ته وایې نه راضي کېږي والدین نن مې چا ته ویله دغه ملګرو چې مال مور دوره زر راضي کېږي چې دوره زر بلي چوک نه راضي کېږي مور ډېر زر خطا کېږي ډېر زر خطا کېږي مور نو مالک ابن دینار رحمه الله تعالی حج کوي وایي چې الہ العالمین ته ما ته وښو چې د چا حج به قبولي دا واقعه چې کوم کتاب لیکلی ده دا سړی وایي چې ما په دغه کتاب چې یو ټکی بیا اودس نه ده لیکلی نو ورته وایي چې هارون یو سړی د پلانکي علاقې چې دایګه حج نه ده قبول مالک ابن دینار رحمه الله تعالی حج وکړلی راغلی هغې علاقې ته پوښتنه یې وکړه چې هارون څوک ته وایي خو ډېر ښه سړی ده جنگل چې تیری 40 کاله اوسلو چې په جنگل چې ده همیشه روزي نیسي همیشه حج ته ځي نفلونه تلاوتونه کوي دی لاړله جنگل ته یو کتل یوه جوګړ ده نو په جوګړې چې یو سړی باره شورېږي او دغسې غړۍ ته چادر اچولی ده وګوره داسې لاس ادال ته مغزي نه ده ادال ته وتکیا کړی ده د چادر ته یې غونډه ورکړې داسې ټیټ شورېږي لکه رکو باندې د مغزی سرویا او ده آج یې غونډه ورکړلی لاس تړلی و لکه د یو سړي غاړې ته لاس اچولی مالک ابن دینار رحمه الله تعالی چې ورځي غږ پکړو چې لکه چې تا ته یې ویلي دي چې حج نه ده قبول مالک ابن دینار رحمه الله تعالی حیران شو چې دا څه وایي نو چې ورغله ورته یې چې راکیسه د ځوانه ده ولې دا پوزیشن ده رمضان میاشت د ما محترم ور روانه ده نوجوانانو د کله ملګرو ته وایي چې د اوټو مجلس اوس پرېږده اوس د رمضان تیاري د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک به دا او صحابو ته به ویله رمضان تیاري کوو ډېر کسان به داسې و ګړدۍ میاشت به یې خوراک چاک واچوله چې رمضان چې بیا زه له کور نه وځم عیدانو کپړې به یې له مخکې نه وګنډلې چې رمضان ته به کور چې بار بازار ته نه جو چپلۍ به یې مخکې نه راوړې چې رمضان چې عبادت ته جان نه یکو نو د ما محترمو رمضان مبارکه میاشت روانه ده د نوجوانانو د رمضان تیاری کوو جیان کشلی کو جیان برابر کو کپڑے برابر کو مسئلے برابر کو جانمازونه برابر کو لوٹے برابر کو جان ته یو ماحول د رمضان جوړ کو ډېره قیمتي میاشت روانه ده الله پاک جل جلاله باندې جان وبخښو والدین چانه خفای راضیه کو نو ورته وایي چې رمضان میاشت اوله شپه وه نو زه کور ته ناوخت راغلم وایي ما به نیشې کولې لوپرو سره به ناست وم بیا چې زه کور ته رانه زړه مور مې وه ښځه مې مړۍ پخې مور ته یې چې بچیا دا مه ګوره دا یې راتګ ټیم د ته اوس راغللې خلکو سیمي خوړلې دي ته په دغه ټیم باندې راغلې نیشه در کړې ده ویلی ما مور په د خولې باندې وواله چې په خولې مې واله مور مې ویله چې ای لاسونه د داسې سه زه اوس والو یې چې ته مې ویې د زړه د ما محترم وایي چې وال به چې مو ته ځوان یې زړه مور په خولې باندې ووایه د مور خولې چې به پاته څه شاسي وایي مور چې دا ټکر ته کول ما واخیستله تناره ته مې وویستله هغه خو مړۍ پخوله ښځه مې مور چې ما تناره ته ویستله
شجه زر په کوټه ګټ کړ چې وای لاسته و صدا دې چوکړل مور چې درته لیدي وا چې ما خو په ورګړه زا ولګوله ویل چې زه بار وروتلم مور مې چې سلام مور دې آی بار مې شجه چل موله مور مې کوله جوړه سره وتناره چې سوچې تلې ویل چې ما ویل چې ظالم دادې چوکړل لاس مې دا ونیولل دا سه در سال ته مې ورګټ کړل هغه مې په کټ کړل او دا لاس ما د ایګه ټیم نه چې کټ کړه مې دا بس د ایک ټیم نه زدا لاس دغه سه شورو غړې ته مې چولې دا مالک ابن دینار رحمه الله تعالی وا جند ترپ کړل 14 سنی سدال تم ذکر باندې واړی جی الله پاک جل جلاله आवाज پکې چې مالک او درېټا مالک او درېټا قیامت پر جب وای زد حساب د دې مور ته ورک ته بچ مور ته جانے او دا بچا جانے بے با الله پاک ته فرمایي چې به مور به قیامت پر جو وای چې الہ العالمین ما زوی د سجول ته مینه چلی شي نو مور با هغه زوی معاف کی چې تناره ته چولای دبا محترمو نو مور او پلار دا ډیر اوچت شیان دي سړی د قدر کوي سړی د عزت کوي رمضان چې ډیر به حرمتي کیږي نو قران وای دا قران حکم ده کنه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ پاک جل جلالو فرمائی مور دے دا پلار دے دا یادوار دی بوڑا گان سلال نو تا باندی خدمت تا مورا پلار تا بیکار الفاظ میں استعمال وا مورا پلار تا شکنجاب مکوا مورا پلار تا دا سے موایا چیز استڑے آیا مورا پلار سے چو حکم در کے اللہ پاک جل جلالو فرمائی چا حکم منا غلط نو او دعاگانے ارتا کوا رب رحمہما کبا ربیانی صغیرا الہ العالمین دادا ما مور پلار دی خدایا دو باندے دا سے رحم کے چیز وڑو کیاؤں دو پا ما باندے ترس کڑاؤ نو اللہ پاک جل جلالو محبوب صحابی دا خدا مور بے قدری اکڑے دا صحابی دا مور بے قدری اکڑے دا اللہ پاک جل جلالو ایمان اور نصیب کئی پاخر وقت کلمن سی تیرا ولا محبوب ناس تا محبوب ناس دا صحابی دا خلین کلمن اوزی محبوب دا فرمائی وای مور استوائی ہا وای مور ربولا مور رالا اور توائی مور دا تا بچا دا چیکڑی دی وای محبوبا دیر شو بچا میرا خو خبرے سے بیلج کی شجد پالا کول نو محبوب تو فرمائی وای مور معافی کا کنی بیس ہو جاؤں نو مور ترس رالا مور زڑ جوش واکستلا محبوبا چتے سو جوے نو زے معاف کاؤں نو پس آگا بچا وائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ نو محبوب موجود دا محبوب لدل دا محبوب باندے ایمان دا خمور معمولی جند ناراض دا اللہ پاک جل جلالو کلمن اور نصیب کئے نو آئی دمان او جوان بچیا دا مور قدر کوا دا پلار قدر کوا دا مشرورور قدر کوا دا خور قدر کوا دا گوان قدر کوا دس پین جیرہ قدر کوا جانچ اخلاق پیدا کا جانچ سڑی تو پیدا کا دا ہر چاہ عزت کوا اللہ پاک جل جلالو بتا عزت کے نو قرآن کریم سڑی تا اخلاق ورشے ولی دا محبوب اخلاق دا ٹولو نزیاتو قرآن کریم دا محبوب اخلاق تھی
اللہ پاک فرمائی انک لعلی خلق عظیم. محبوب اخلاق دا ټولو نه زیات. محبوب با دا مور قدر کولا، محبوب با دا پلار قدر کولا، محبوب با دا سپینزیرو قدر کولا. یو سپینزیره سره محبوب نه مخچ روان دا، محبوب سره یو صحابی دا، محبوب رو روان دا چې د سپینزیر نه مخچ نسو. صحابی ورته فرمائی چې یا رسول الله مخچ کېلو با. محبوب ورته فرمائی یا سپینزیره دا. آقا ورته فرمائی محبوب یهودی دا. محبوب ورته فرمائی وای که یهودی دا خو سپینزیره دا، یهودی دا خو سپینزیره دا. اموش تا دا سپینزیرو حکم مرد پاردا دا چه دا سپینزیرو قدر کوا. نو چه مور پلار دی سپینزیری نو دا آغا قدر بچرنگا نکوے. مسلمان سپینزیره دا دا آغا قدر بچرنگا نکوے. نو محبوب کائنات آ قدر دانو. محبوب کائنات یو بوڑی شجر روان دا، بوڑی شجر سر پند دا. محبوب کائنات بوڑی شجر پند واکستلا. بوڑی شجر ورتوائی چه اے نوجوان بچیا تخو ما تا دیر شو سراش کارکے دے. وائی مکی تا یو جادوگر راغلا دا، مکی تا یو دا سی سرا راغلا دا چه دا مور خدایانو تا بدر دوائی. خبردار چه دخ سڑی مل گیرتیا نو کے، خبردار چه دخ سڑی سر چیرنا. نو بوڑی روان دا محبوب پندور سر رخیست دا. او محبوب تا دا ٹول مجلس کے چمال بوڑے کور ترور سدلا. محبوب پندور کرلا. نو بوڑی ارتائی چه نوجوانا دا ما کسا دیوار وی دلوائی ہاو مورے. دا دور مجلس بوڑے ارتاکی محبوب دا سن ارتوائی چیزیں. محبوب ارتا فرمائی آنا بوڑے ارتوائی چه بچے تا چوکے وائی مور زاغا چوکے چه تو آئے چه غا چوک تورن سے مانا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ڈے ورتوائی چاہی نوجوان بچیا کا محمد دا سی کسوی لکا چرنگتا نماتوائی کلمارتا تیرا. ابو ڈے دا محبوب دا اخلاق دا وجنا بے محبوب ورطا فرمائی چوایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدوہ ورسولو. محبوب دا اخلاق دا وجنا آبو دے ایمان راری. محبوب کائنات تبا چے کمیں شجے لاری چے اگزیا چول بیمار اسلام. محبوب چور جے و قتل چے چاب ما باندے گند اچولا کمیں شجے با اگزیر تا چول دا اگزی نستا. نو محبوب پوشتن وکر چے چیرے دا. ابو بکر صدیق تا فرمائی چے حضرت بیمار دا. محبوب کائنات روان صلی اللہ بیمار پرسی تا داغا چاہتا ورجی چه کمی زنانا بدے تا اغزی اچول کمی زنانا بدے باندے لرے اچولا. زنانا بیمار دا لوری اور چولارا دا چوے قتل چه محبوب روان دا. ورسر ابو بکر صدیق دا لور پترب باندے ورغلا و اے موری اغا کسر روان دا چه کم کستا بتا لاری چه اغزی اچول کم کستا بدے تکلیف ورکولا. نن خطامور سر چوک نستا چه کم عمل بر سر کئی. محبوب کائناتا مشرط بیمار پرسی تا ورغلا. محبوب ورطا فرمائی آئے مشرط چور جے کے دلے چه گن نو پروت نو ماویل چه پشتنے وکچے چه چل دا. وائی کا دوئی ضرورتی دوئی را رہا ہوں، کا ڈاکٹر ضرورتی ڈاکٹر راو لاؤں، کا خدمت ضرورتی خدمت تا محبوب حاضر دا. آزننا ارتائی محبوب کائنات ماتا تا دیر تکلیفو ندر کری دی دا دی باوجود تو ماتا راللے. نو ماتا وایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدوہ ورسولو. نو آزنانا پچیش وجبان دی مان راولے دا محبوب دا احلاق دا وجبان دی. زنانا سرے چے پندر واخستلا چیش وجبان دی مان راولے دا محبوب دا احلاق وجبان دی. یو یہودی راجی محبوب خاتم المسللہ شپیتے رکڑا محبوب بسترے باندے گندو کرلا. محبوب چے سہر راجی ملمنست دا بسترہ گندا محبوب پخپل باندے ورجی آگان پہی وہ مبارک لاسو باندے چے کم مبارک لاس نا بخوشبوئی تللا.
د محبوب د لاس به چې چا په سر باندې ولګېدله هغه سر نه به خوشبویي تلله محبوب لاس مبارک به چې چا په لاس باندې ولګېدله هغه لاس نه به چورجو خوشبویي تلله نو هغه پاک لاسونه هغه خوشبودار لاسونه د یهودي ګن صفا کوي صحابه ورته فرمایي یا رسول الله خدمت د پاره موږ حاضر یو محبوب ورته فرمایي چې نه د ما میلمه و صحابه ورته فرمایي یهودي و محبوب ورته فرمایي که یهودي و بیا د ما میلمه و حق په ما ده چې زه خدمت وکړم نو محبوب د یهودي ګند په خپل لاس باندې صفا کوي انعام د هغه توره وې رسولې وه واپس راغلله چې وې کتله محبوب د هغه ګند صفا کوي هغه معذرت وکړله محبوب ورته فرمایي چې نه نه ته انسان معذوره ده ګېډه دې خراب وه دستونه دې وکړه خیر ده دا د ما حق جوړېږي چې زه صفا کړم یهودي ورته وایي چې محبوبه ما ته وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو دا چود ما محترمو دا د محبوب اخلاقو نو بچې نوجوانانو د مور پلار قدر د مشر قدر د استاد قدر د عالم قدر د حافظ قدر یو بادشاہ مانے نام ویرسا شاید محمود غزنوی رحمه الله تعالی ډیر دیندار ہے ډیر تقوادار ہے چا په خوب چې ولید چې الله پاک چې معاملې در سره وکړه و الله پاک جل جلاله بخښلم وای 25 باندې وای یو جنگل چې ما باندې شپراغلا الته جوګړ چې قران شریف پروتو نو چې زه چل مسجد ما په به قران شریف ته کېدل نو ګرد شپه مې ویشه تیر کړل خوب مې نو کړل ما ویل چې دا سني چې د قران کریم به ادب در نوسی نو الله پاک جل جلاله د قران ادب په وجه باندې ماته مغفرت وکړه نو د ما محترم د قران ادب د عالم ادب د حافظ ادب دین او اسلام ټول د ادب نام ده ټول د اخلاق ادا ډیر آسان د ما محترم المنجونه شو ډیر دي تلاوتونه شو ډیر دي ذکرونه شو ډیر دي خو ذکر به کوي تلاوت به کوي تبلیغ به کوي ملاتوب به کوي اپس به کوي او کله کله قاعدت مزاج کی سده ورکړه داسې ډز به درواچي نه به پیر چې اوس چوکو هر شی به کوي خدا سے ډز به درواچي چې تر اخلاقونه بخلاصي نو تبلیغ چې تک د اخلاق ده د اخلاق د چې تبلیغ تلار سي خاکسار سے تعلیم باره چې خبر وکړه چې شجا سے روزه تباسا د اوس په نږدې باندې یو رساله ما کتله دی چې یو زنانه وا گوانډانو ته فضایل اعمال ورکړل گوانډې شجتا چې دې فضایل اعمال چې تعلیم کوا 40 دن پورې وای تعلیم وکا الله پاک جل جلاله بتاتے وہ خوشخبری در کی نو یہ شجے پکور چې 40 دن پورې تعلیم وکړل کتاب اور واپس کړل ورته چې موږ خو چدا سي کیسه نه ولیدل چې توای چې تعلیم کا وکور چې به خدای چې خوشخبری در کی چې په کومه ورځ باندې تعلیم ورکړل تعلیم کوم ټیم وو انعام دی و مشر لوري و او دسلله او د انعام د خوب چې وای چې امی کتاب راکا انعام د پسروش اصلا ته چې نه بچی چې چل در باندې وسلا چې وای چې کتاب راکا وای مور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را غلاو پیغمبر علیه السلام فرمایله چې بچی د کور چې خو په فضایل اعمال تعلیم کېدل او څنګه تعلیم نه کیږي کتاب چیرته چې تعلیم وکړو نو مور حیران اصل الله چې اوهو د مشکور ته په تعلیم ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتله اګوان ته بیا پتر باندې ورغل چله د فضایل اعمال ماته کتاب راکا چې تعلیم شوی نو د ما محترمو نو دا ټول اخلاقی یو ورځو سنینه نه وچ زکال ته تله کیسه اخلاق کو پوره درته کوم دا تبلیغ ملګرو ته ځکه کلوان چې تبلیغ چې مزاج پیژندل دوه سیخ یار بیا تبلیغ ته نه راځي بیا دعوت ته نه راځي بیا جمعات چې نه ریا کار د وسو جنرال کی خوښ دکا ادب دکا طریقه دکا نوجوانان دي چو راغلل اٹک علاقہ وا
بریلیان و چرنګه خیر ده بیله چې تاسو خو کاپیران یو یا کور دی وداني سره دو عرس ہوا میں تیلا چادر تیل ویلے آپ کے بڑے کہتے ہیں میں نہیں ہمارے بڑے تو یہ نہیں کہتے ہیں میں تیرے سے آپ جانتے ہیں ہمارے بڑے کون ہے ویلا وہ حاجی عبدالوہاب جو جمشید نہیں ہمارے بڑے وہ نہیں ہمارے بڑے اور ہیں ویلا کون ہے وہ ہمارے بڑے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمارے بڑے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں بلا چاپ ان کو بڑا مانتے میں کیوں نہیں مانتا بلا پھر آپ درود پڑھتے ہیں مال درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ درود شریف لکھلا ہو التا مجھے بنی چاہیے بیا مو پای آواز باندې ورته ویلا چو شعرونه ویلا دا خو تاسو روح کیسو کو تا خو روح مسلمانان یو چرال ویلا آپ کو کچھ گانا وانا آتا ہے مل کیوں نہیں آتا ویلا کچھ سنا کہ مل کیوں نہیں ویلا سناؤ نہ تیلا چٹی ذرا سید کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے دا گانا دا ایو بیا دا غوال و یو پیر پوری وس غزل تید آمی اور تتیر اکرلا ویلا چه ہو تا خطا سروخ سوڑی نیم دے ٹیپری کارٹو نرا آورا بیا چه پشتانو پچے ویلا جی پشتو والا گانا در جی مال والی نرا جی ویچو شاید در جی ملوی تیوانا دا چینار ٹکے پور بل مالی دل زار پٹ پٹ خندل سترگو کی حیاوا زڑکے محبت ومل گرو داوا ہورا دا جنت ورطا کتار مکڑلا ویلہ ہے پنجابیانو دے ٹپری کارٹون راوڑلا پشتانو دے ٹپری کارٹون جماعت چے ناستو تاسو بوا چہرہ خوشکا پیر سلے جماعت چے دے سندر اڑتا ہوئے اللہ تاریخ جمیل سے مصطفی فرمیلا ویلے خشک مفتی مت بنو خشک مفتی چے سیخ کپر پتوا وارکو تبلیغان دانی دی بیا درو استلا کپر پتوا دا چلور میں استو والی بیا کپر پتوا درو استلا خدا دے جندس غور دا چلور میں استو مفتیانو نا سیخ بیا کپر پتوا کا جماعت چے دے وہ خندل بیا کپر پتوا درو استلا اکا وہ جگہ دلے کپر پتوا درو استلا اکا ملائے نام دا جماعت تلمانجتنا وقت رالا بیا کپر پتوا درو استلا کا ملا پزایل عمال تن چین سره بیا کوپر پتوا درو استلا کا گاشت ندر سره لاړل بیا کوپر پتوا درو استلا او کا دین کار کیان اچھا دا ګوته مو ورغولا بیا چې دا دو تب موکړه بیا ما وتل چې سبا موجوال ارو ویل کیوں نہیں جی بیا موږ خپل خبر ورته شروع کړ تاسو دا منو چې په ایګ علاقې چې موږ لسه چلور میاشتو جمعتونه وباسل چو پتن سے 40 کا چور دائی چلے جمعتونا پیک ٹیم باندی اسلام آباد اجتماع 120 کسانی اسلام آباد اجتماع تلاڑ آج چراغ للو اچھا بیان با بیادا سنو دالو سپیکران با لگی ہو چه کوم جیتا با تلو للو سپیکران سیر لیا با لالو للو سپیکران بیا خودو دا سی قربانی والخوی کنا دا تاسو آسی غریجو دا ندی تیوائی دا بریلین چی تاسو دا جی قربانی ما دستا دا تاسو امور والملال للوجه مڑیجی ایگو ملا گانچ دا کچانا گوڑی خوری تاسو للوجه مڑیجی سبوری با ملا تا سڑا مڑی نورو باسو جماعت تا چای خور پریزا کورا ہوئے چیر پٹی رم وروڑے دا جماعت تا پریٹا پیراٹا مسار چیر ملا تا جماعت تا وروڑے دا خپلای نخورو پا دبا چشای اوخرو خپلای نخورو اگا وچ گگجی مرخیستی کا وچ رسونا مرخیستی کا دیر سیٹ سڑی کنا دا وچ رسونا رخیستی لا بای شجی تا مولی رخیستی دا غاسه شجی خرچا در بانده کون اوجده مولی رخیستی کنا شجی تا وی واجی زو خرچا در بانده بچه موجا خو خرچیانو آچا بریت مره خوی خود مولی دا یونی می کنا پا دا روڈ بانده روانی یارا بچه وگور مش خرچی تا خوگور پا دا 5 روپے گگرو پوڑی نی دقا قدم یو دالے کا یو دالے کا ادا یو گگرا بخوری مازدیگری تا با وطلیا یا دا بخمریا بایی ورسرا بچیا وی مجھ کو خرچہ دربانے کو تاسو خرچہ دغا دا بہرحال بیا خو مجھ بل اسلے بیا با دا سیرلی علالے دل دا حلوے بوے دا زردے بوے نور کلیوالو با بیر سر بلے وام بیا چلاڑلو تشکیل مچمال تیر که دا مو پیدل تشکیل ہوا مشتاق سے پھو دیر سخت سڑیا دا مجھ قدرتی
هغه مو دغ سره راله کارګزاري ویلا हाँ भाई सुनाओ چې دې کړی دي یار مرضی دغه سه مو کړی دي سندره مو ویلې دي جمعات چې درودان مور سره ویلې دي ادور کسانو وتل ویلے بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا کیا ہے لوگوں کے مزاج کو پہچانا کرو لوگوں کا مزاج کیسا ہے وہ کون سے طریقے پر کون سے راستے سے آتے ہیں دعوت پر بہت اچھا کیا ہے یار دورک شو لیتا مورا خود زڑا ول تر دلم خو به مزړه له خوشای نه زړه چنه اینه څه مطلب امید تویل چې اخلاق چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی کنه پتوره باندې دور پیغمبر علیه السلام په اخلاق ده نو جان چې د مشرانو قدر د استادانو قدر د علماو قدر د حافظانو قدر عالم ته په بد نظر باندې نه قتل حافظ ته په بد نظر باندې نه قتل مور پلار ته په بد نظر باندې نه قتل چرنګ کعبه مبارکه ته قتل ثواب ده کنا په پیرو کنا کعبه مبارکه ته قتل ثواب ده قرآن شریف ته قتل ثواب ده مور پلار ټنډ ته قتل ثواب ده عالم ټنډ ته قتل ثواب ده نو دا ټول ته قتل ثواب ده دغه به حرمتی کول اخرت او د دنیا تباہی ده کعبه به حرمتی کول د اخرت او دنیا تباہی د مور پلار به حرمتی کول د اخرت او دنیا تباہی د عالم به حرمتی کول د اخرت او دنیا تباہی او اوس تحریک دا روان ده چې د علماي چې شان دي لکه چرنګ خاکسار څه دته ویل دا تحریک روان ده اډیر په زور او شور سره روان ده چې د ملال کوم جن راغله دا پیزل کوم جن راغله اډیر شش خلق په چي وبایدل ډیر شش خلق په چلاله نو به هر حال د ما محترمو دا بچو حفظ کړه یو د قران سبق دا یو د سکول سبق دا قران والے چې یو ټکی ویل فرض کا یو سړی ویلا الف لام میم دی باندې چورنه کینو ته ملایو کیږي الف لام میم تیسرے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ نور دے بسیویلا اللہ پاک جل جلالو پا ہر لفظ باندے نیکیانے درکے دادی قرآن ویلا کئی وسڑی ویلا APPLE چورا نیکیانے دی یار اچھا جی بخلکو مڑا 200 روپی میاستی پیس پریکا وہی چو شاینستا 200 روپی میاستی پیس پریکو نا اوس به دغه څه ثواب نشته د 200 پیسې درې تاسو اکه اوس یو له QUAIDEAZAM قائد اعظم پاکستان جوړ دا کنا ورته له کور د اوس وجه نه مې خور پرده کېد نه مې مور پرده کېد نه مې د خپل شجا پرده کېد نه مشکره ولې نه راځي قائد اعظم ته ویلا پیسې نه وځند کنا ورته له چوک مو پرده نه نه کې مشکره نه راځي اوس کې یو سړي قائد اعظم ویلا چور نه کې نه دي مړه چیرې نیمه هو بئی اچھا چې د تصور پاکستان پیش کړی د علامه اقبال کدغه وایي به چې شانستا یار عجیب خلک یو چې کوم ای چې شانستا پیګه باندې سوان لګو وسو میاست نن مې یوزن کی ته ویلا پلار پیسې پسې راوړلې ملدا چشوالې دي دا سه غالي راکړې ویل چې دا بیا ورکا وکنه زمونه سکول ته نه راځي ترشتیا وای دا پیزان ناشتي چیر مو پیسته میاسته چې 100 روپے راوړي دي چې د بچی کا سبق تنه راځي به چوپنه ورته پاخلا دا ټول ناس مجمع چې کچوک دا سه نر بچي چې ما حافظ ته قران پر پیسې راوړي دي چې دا بچیا کنه راځي سبق ته دا روپے دو ورکاو چې سبق ته روز دي سي چې چوک چې ما کړی دي ما نه 100 روپے واخلو چای چشانستا پیغه 100 روپے میاس خرچ کړه اچھا آخرت دنیا دے پجوڑے دی پیغا 100 روپے نے خرچ کیا چاہ ما تویلہ چاہ اوٹو توالی ندرے مال نور لشکی اولار دی وینا جی اگر دا کنا
موږ مولانو ته ووټ ورکو ملا ډېر زمریانو مولانو ته میاشتې 100 روپۍ نه ورکې او ووټ به ورکې مال ویله جي دادی چې وویله مال ته رښتیا ووایه دالته مال ما 15 کاله امامتیا کېږي تا تر نن تاریخ پورې ما ته 10 روپۍ نه دي راکړې 15 کال او وایه چې بیا ووټ به بیا درکړې هسې ټوټۍ زویه موږ خو ګوتار چا سره راځي مالا سې ټوټۍ زویه 15 کالو چې تا 10 روپۍ نه کړې را ووټ به څرنګه راکې انې تا جیب ته لاس ورچولی اصل نو داسې کیسې دي چې ملا مو جي که درولې به موږ داسې توروالی وه دا خو جي ملا نه د رښتیا وایم 100 روپۍ مو ملا ته میاشتې وردي نه ورکو کوم کړوی در باندې شي بیا ورته جي شرط خو داسې ژلۍ وسلله داسې که شرط لټ کې چېرې ماپي غوندې وکړې گزاره نه ماپي گزاره خو دا مطلب چې بیا به یې درکړه نه جي ماپي شرط یې مه غواړه ملا خدای موړ پیدا کړی ده ملا خدای موړ پیدا کړی ده چیرې ملاګانو جلوس مو لیدلی تاسو کلي چې غنم لا چڼې نه کړ را تاسو نه پوښتنه کوم په پښتو پوهېږو انګریزي خو نه وایي چیرې ملاګانو جومات در پرېښی ده چې غنم چڼې مو نه کړ را چیرې کړه چې کور ته در لږلی چې سبق نه ولږم چې غنم چڼې مو نه کړ را چیرې داسې ویلي دي چې جنازه مو نه کوم چې غنم چڼې مو نه کړ را چیرې داسې د تیلي دي چې نکاح مو تړل غنم چڼې مو نه کړ را چیرې داسې د تیلي دي چې کور ته دم نه تنه در سره غنم چڼې مو نه کړ را نو ملا په هر شي چې تاسو سره شریکی خندنه ملا وتای خر میں سے خربا میں سے اکتا گرلاچا میں سے ملا مو هر شي د خندنه به ملا اصله په پښتو پېرو کنه خاندانه ملا اصله هر شی مو ملا ده پوزي ملا در ترباسي بیا خاندانه ده المون ملا در کی بیا خاندانه ده بو انتظام مو ملا کی بیا خاندانه ده جمعات چندې ملا در تر کی بیا خاندانه ده بچی نکاح دې ملا تړي بیا خاندانه ده جنازه ملا در کی بیا خاندانه ده دا هر شی ملا تراویل مونږ روزه ده هر شی ملا زکات خاندانه ملا ده چیرې خوښ ده کوا تا تر اوسه پورې سجانه دشمن نه پیژندل تر اوسه پورې دې سجن دشمن نه پیژندل خدای دې لار دروشي ورته ته سپینجیره اصلي تا سړی نه پیژندل اځه کا یو سړی اوس چې شیبلی وکچو کو وایو کس می ولیدل پرانا باندې لاټې نه خيسته د بل د مرتل خوار سن چا شاکه و چیرې سړی غوړما ورته چې دا د وګوره د هر وتیونه چې د دوغه رومانچې سر ده تالی دله د دوغه رومانچې سری تالی دله چې دوغه رومانچې سری سره ټوپې والا چې دوغه رومانچې سری لیدل ده ورته دا ټول ویني نه دوغه رومانچې سر ده و دوغه رومانچې سر وال نه سړی توپ په چغوانه دوغه رومانچې سر خو غسکی دوغه رومانچې نه سره دوغه رومانچې سر خو ووشي اخروي زدا غوانه چې سړی توبې پچې ورته له بیا دي کیسه صحیح وکړه نو یو نیم بسړی توبال پچې مندا چې مجلس بسړی توبال اخلاق بې اوچت بې کښله خبر کښله انداز نور وای ازلی پزلی پیوي تل تللی ازلی پزلی پیوي تل تللی وای مشه سره خويند دي نور و ټول سره ګډ وډ دي کملا د سره ګډ وډ دا ک پیر د سره ګډ وډ دا ک تبلیغی د سره ګډ وډ دا او تای چې هغه د شپږم نمبر ده ک پنځم نمبر ده دا ورشي چو اکرام مسلم ورته و مسلم وتل اکرام جمعات چې پریش لګا نه ما سرستا تا سرستا دا کال میں لگاولا چې داس نو چې نن پتور باندې ولاګیا اچھی لے لگاؤں اب بار ملک ته میں پاسپورٹ جوړو الله پاک جل جلاله خو شبه خدای حج ته بوتلنه دا هر یو سره تبلیغی ته پکار د چې مسلمان اکرام کوي عالم ته پکار د چې مسلمان اکرام کوي امی ته پکار د چې مسلمان اکرام کوي حافظ ته پکار د چې مسلمان اکرام کوي نو چې هر چا ته اکرام سی هر چا ته خوشی سی ہر چیتا بامن رہسی ہر چوک با خوشحال زندگی تیروی اے چو پریشانی بنی دا پریشانی ہو جکا دا چی ورور دا ورور قدر نکی زوی دا پلارو دا مور قدر نکی نو دیمام محترمو اللہ پاک جل جلالو دیتا سمورا قدرمن کی الہ العالمین مو دا اخلاق وال جوڑ کی دا کشلو بچیو کشلے قرآن یاد کریا دا دیمام محترمو قرآن سر بمین پیدا کو کتا سو مورے نو آئیو اللہ پاک نور مخلوق پیدا کریا دا لشتی والا کسا میں سیر دا تکڑے با د جمعات چې لاشتي چ شوري دي
دا د الله پاک جل جلاله ذکر کوي. اچو آیاتونه وایي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. علماء فرمائی وَإِذَا لَشْتَيْدَ اللہ پاک جل جلالہ دا آیاتون ذکر کئے اچمال دا العزیز کی باندے رہے سی بیدال عشق کی عرض کی العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. نو کتن وائے اللہ پاک جل جلالہ نور دا سے محلوق پیدا کرا چاہ قرآن کریم وائی آد اللہ پاک جل جلالہ یاد کی. نو اے مسلمانا پل بچی باندے قرآن یاد کا قرآن تعلیم ورکا تبا ہم خوشالے دیبا ہم خوشالی تابا آخرت جوڑی دبچی با آخرت جوڑی قدا سنی بیدا سنی چی قیامت پورج باندی ہوائی الہ العالمین انا تعانا سادتنا وکبرانا فأضلون السبیل فآتهم ضعفین من العذاب والعنهم لانا کبیرا. دا سنی چی قیامت پورج باندی ہوئی چلاہ العالمین دا دماز کرو دا دماز تر دا برور دا متر دا میں پلار دا میں مور دا الہ العالمین دو کسان مجھے للاری نے گمراہ کڑیو للاری نے خطا کڑیو الہ العالمین آتهم ضعفین من العذاب دو تو دو گناہ عذاب ورکے. دا سنی بچی دے قرآن تعلیم نہیں کرا قرآن علم دے نہیں پکڑا چو قیامت پورجے دا بچی تلگ ریوان ننینی ولی پلارا تو خپل ذمواری خلاص کا اور تا ایدال وقت دا چغر کپلے مخرے کا سنگرے تو خپل جان ذمواری خلاص کا بچی استاد توار ولا خرچہ ورکا چو استاد دائے تا خرچہ دائے بچی خرچ شول ما جوڑے دا شول سبق پر بچی باندے موائے چو بچی دے سترگے چی گئی پا دے سر بچی سترگے چی گئی ما خپل بچی دا افتے چی 0 روپے ورکاؤں چورا افتے چی 0 روپے ورکاؤں دالتا بے مطلب دا ملگری بے ناس تھی پوچھتے نا جنے کولے سی چی پلار افتے چی چورا خرچہ در کئی جماعت تنخواہ میں شپاٹ ذرا دا چورا میں جماعت تنخواہ دا شپاٹ ذرا دا افتے چی بچی تا 0 روپے خرچہ ورکاؤں چی بچہ سبق آیا پا ویلے ٹنڈے آیا پا ڈاڈے آیا دا سنی چی دا سکول زن کیا چیارا دا سکول زن کی نا خود 2 روپے سی ازو دین سبق آئے احساس کم تری چنے سرا چی ما خولا که چی پلار خواتا چی قدر نستا مور خواتا میں چی قدر نستا افتے با سکول زن که دیو آئی چی ما تا پلار 0 روپے را که دغ دا پارا چی بچیا ڈٹ شورے دی پل سکول زن کی باندے تیز ورجی پا کالیجو باندے تیز ورجی جورت بادری پچے پیدا سی چی بچیا مال چی بل لس کا جی تا شل کا را نو بچی تا حوصلہ ورکا چی بچیا دے سبق چی مختلات سی تے کال تیر سی تاسو رشتے ہوئے بچے با موئی فسکڑی پتہ نستا چی چا باقسیانی ملال کڑی کنا نو رخو ما چی دا سے تورے خیال ندر بانے کے لی بچے میں قرآن شریف صرف ختم کر لیا دا یو لو شان دا قرآن شریف ختم کر لیا چلور میں دے گونا پا پاک کرل چو چلور پا 2000 بانے میں استاجی تا جوڑا اکرلا اور سرہ میں چپل اکرل اور سرہ میں چولی اکرل
اور سره مې دې ته یو لا کټ کچشا جوړ کړ کده غوژوال چې بچي زین چې دانو سیدانو په خبره چې زین چې دانو سیدر کاوس مې بچی لسم پاس کړو بیا ډمان ډالتو دې ګونه مې پخو چې زین چې دانو سیدر چې دا قران کریم یو کتلری دای چې شان دي د قران کریم په نسبت دای چې شان دي خو چې زین چې کوم نه کوم واسه چې زین چې دانو سیدر چې ما قران شریف ختم کړل لکه دغه چې وکت نستا چا عظمت نستا دا د امام محترمو تاسو نو امه درته ویل چې ملا تر بیا مو جګر شینسی چې نات خان تر بیا مو جګر شینسی نور به هر چیت کوي لکه خاکسار صاحب درته ویل چې پاتنیم لکه باندې د شجا کړي ګل ما خیده پاتنی لکه باندې کړي او کملا داسې نه درته لري چې ګل میوه ته ورځ پلار باندې نسی ور پله ګل پانی ته باندې ور اتنیم لکه په دې لګولي اب عدالت چې څوک درته وایي چې به اجازه ته درته مولوی سے خدای دې د ډمانو تصور وشي ټوله مداله واره کړلې اله مړې اسلاله اله داشه اسلام مولوی سے ته خو ډیره شپته ده ای خرچو پته استا مولوی سے bale خدای مو دې عزت پر دې وساتي کنه بیا چې سیټ ته ځخلا صاحب 25 روپۍ درکړي هه دې دا سی کنه زه پیزن سه د بریک دا سه والی دا شاملات درولې وا په شاملې د سره غلطه کور سه د پرونوانه کتا په شاملې د سره غلطه کور سه د پرونو ان کتا واخر دعوانا